دوستان عمران خان د جیل نه د پوج مشر عاصم منیر ته یو درخواست لیکلی. په دغه درخواست کې څه لیکلي دا را سره لږ غونتې واورئ. دوستان عمران خان د پوج عاصم منیر ته درخواست لیکلی دی او د دغې خبرې بیان چې دی نو وسنۍ د پی ټی آی د پارټۍ مشر بیرسټر ګوهر صاحب وینا کړې ده چې په دغه خط کې ورته وینا کړې ده چې تاسو څومره پالیسیانې دي په دې تاسو نظرثاني وکئ. پوج د قوم د پاره وطن د پاره ډېرې لوی قربانیانې ورکړي، دغه شان قوم هم قربانیانې ورکړي دي. ستاسو د غلطې ځینې پالیسیانې به د قوم او پوج ترمنځ به اختلافات به سیوا شي او دا به نقصان به ملک ته ورکړي. نو دغه نه خو مخکې خلک خبر دي چې پوج ځینې نه چې ډېرې پالیسیانې غلطې راوړې وي او دا قوم یې په تباه او برباد کړي، د قبایلي اضلاف یې دومره تباه او برباده کړه چې د ښځو بچي چې کوم دي دا په ګاړو کې شوي دي، په هسپتالونو په ځای په ګاړو کې شوي، په خوړونو کې شوي دي، داسې بې عزتیانې شوي دي. او اوس ورته درخواست لیکلی کېږي دا پالیسیانې د مخکې نه خو به دې قوم پوه دی، خو قوم چې کوم دی سراسر قوم بې غیرته دی. دا قوم د بیخي د نسړي زامن دی. کنې چې د دیو د هر یو انسان باندې داسې سخته راشي بیا ورته پته ولګي. په تېر فساد کې ما په خپله لیدلي په ګاډي کې په ډاټسن کې د یوې ښځې ډیلیوري وشول او بچه یې پیدا شو، هلک پیدا شو. هغه هلک نن سبا ښه لوی سړی دی، لوی سړی دی، خو په دې قوم کې غیرت نشته. په دې قوم کې چې کله غیرت راځي انشاءالله تعالی په دې به واښه ولاړ وي.